یو صحابي له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي چې ای الایمان افضل، تر ټولو بهترین ایمان کم دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي حسن الاخلاق. بهترین ایمان څه دی؟ د انسان دپاره ښه اخلاق دي. اخلاق هغه عظیم صفت دی چې د عالم دپاره د جنت وعده خو سته، لیکن د جنت د ضمانت وعده نسته. د شهید دپاره د جنت وعده سته، لیکن د جنت د ضمانت وعده نسته. د مؤمن دپاره د جنت وعده سته، لیکن د جنت د ضمانت وعده نسته. لیکن د خوش اخلاق انسان دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم ببیت فی اعلی الجنه لمن اخلاقه الحسن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی خپل اخلاق شکی، زه په جنت کې د شکر ورکولو د الله له جانبه څخه ضامن یم چې الله تعالی به و د انسان ته په جنت کې یو ښایسته کور ورکوي. ښه اخلاق و چېشته ویل کېږي. د ښو اخلاقو مطلب چېشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته په یو حدیث مبارکه کې د ښو اخلاقو بیان کوي. اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صل من قطعک، له هغه چا سره ته صله رحمي کوه چې څوک له تا سره تعلق بند کړي. څوک و تا ته سلام نه در اچوي، څوک له تا سره خبرې نه کوي، له تا سره تعلق نه ساتي، له تا سره رابطه نه ساتي، له تا سره سلام بند کړی وي، ته له هغه سره تعلق ساته. شو اخلاقو اوله طریقه ده تعطي من حرمک، هغه چاته څه ورکوه چې دی و تا ته هیڅ هم نه درکوي، دی له تا سره هیڅ ښه هم نه کوي، لیکن ته له هغه سره ښه کوه. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې خبره بالعکس ده. کله موږ تاسو سره چا ښه کول موږ یې ورسره کوو، که چا ښه نه راسره کول موږ ښه نه ورسره کوو. دې ته ګر سره په شریعت مقدسه کې ښه ویل کېږي نه، او نه د دی د نیکو او د ثواب اراده ورته لري، بلکې دا یو بدله ده. ده هم له تا سره ښه کړي، تا هم ښه ورسره کړي. په شریعت مقدسه کې د داسې شو کولو هیڅ اعتبار هم نشته. ښه دا دي چې ته له چا سره ښه وکړې، دی کې در سره وکړې او کې نه در سره وکړې، ته به په دې نیت باندې له چا سره ښه نه کوې چې له ده څخه به هم بیا ښه کول غواړې.